بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم الصرف آخرین سبق نمبر 9 دی. په نن درس کې به ان شاء الله موږ به د محموز الفا صرف صغیر وارو. ګورې موږ محموز ویلې او د محموز تعریف هم زده کړی او ما تاسو ته ویلي چې محموز داسې صیغې ته وایي چې د هغې په فا عین لام کلمه کې حمزه راشي، چې د فا عین لام کلمه کې درې حروف اصلي کې یو حرف اصلي حمزه وي، نو دغه صیغې ته به موږ محموز وایو. ټیک شو جی، دغه صیغې ته څه وایي؟ محموز وایي. نو که چېرته دا حمزه د فا کلمې په ځای وي که نه، نو محموز الفا به وي. که د عین کلمې په ځای وي نو محموز العین به وي، او که د لام کلمې په ځای وي نو محموز اللام به وي. نو نن به انشاءالله موږ د محموز الفا صرف صغیر وایو چې په فا کلمه کې حمزه راغلی وي. دا وګورئ، اکله دی، اکله، نو د فا کلمه کې حمزه راغی. اکلا بر وزن فعلا، فعلا، فعلا. نو ګورئ د فا مقابله کې د حمزه راغلی، د عین مقابله کې کاف دی او د لام مقابله کې لام دی. نو اکلا، اکلا معنی دا اس نے کایا، هغه خوراک وکړو. دا نو دا فعل ماضی ده. اکلا فعل ماضی معروف صیغه ده، فعل ماضی معروف. ٹھیک شو جی. یاکلو، یاکلو دا فعل مضارع، مضارع معروف تا. ٹھیک شو جی. اکلن دا اکلن مصدر دی، د دې معنی ده کھانا، کھانا خوراک کول، خوراک کول. اکله معنی ده هغه خوراک وکړو، او یاکلو معنی ده هغه خوراک کوي. ٹھیک شو، یا به وکي، اوس لګیا دی خوراک کوي، یا به په راتلونکي وخت کې خوراک وکړي. اکلن معنی ده خوراک کول، نو دا مصدر دی. ٹھیک شو. اکله یاکلو اکلن فهو آکل، آکل معنی ده خوراک کولو والا، خوراک کولو والا. آکل اسم فاعل صیغه ده، دا د اسم فاعل صیغه ده، اسم فاعل. نو آکل معنی ده کھانے والا، کھانے والا. کم کس چې خوراک کوي نو هغه ته آکل وایي. زه لګیم اوس روټۍ خورم که نه، نو زه آکل یم. چې ته روټۍ خورې نو تا ته آکل وایي. ٹھیک شو. دغه شان بل کس روټۍ خوري نو هغه ته آکل وایي. نو آکل معنی ده خوراک کولو والا، چې کم کس خوراک کوي نو هغه ته آکل وایي. ها، و اوکیلا، دا اوکیلا چې ده که نه، دا فعل ماضی مجهول صیغه شوه. دې ځای پورې د معروف ختمه شوه. اکل یاکل اکلا فهو آکل، اکل یاکل اکلا فهو آکل. و اوکیلا، اوکیلا دا فعل ماضی ده، فعل ماضی، او دا مجهول صیغه ده. ها، مجهول فعل ماضی مجهول. و اوکیلا معنی ده هغه اخوړلی شو، هغه اخوړلی شو. یؤکلو، یؤکلو دا فعل مضارع ده، فعل مضارع مجهول، مجهول. فعل مضارع مجهول صیغه ده، هغه خوړلی کیږي یا به اخوړلی شي. ٹھیک شو. نو او اکلن دا بیا مصدر دی. نو دا مصدر دا د معروف صیغو سره هم راځي او د مجهول صیغو سره هم راځي. د معروف صیغو سره هم اکلن راځي، د مجهول صیغو سره هم اکلن راځي. ٹھیک شو. ښه. او فذاک مأکول، مأکول معنی، مأکول دا اسم مفعول صیغه ده، اسم مفعول، اسم مفعول، اسم مفعول. مأکول معنی ده کم څیز چې خوړلی کیږي. مأکول خوړلی شوی شیز یا خوړلی کېدو والا چیز، خوړلی کېدو والا چیز. ٹھیک شو. کھانے والی چیز، کھانے والی، کھانے والی، یا خوړلی شوی چیز، خوړلی شوی چیز. ٹھیک شو. نو هغه اسم مفعول دی. الامر منه کل، کل دا کل چې دی دا د امر صیغه ده، امر حاضر معروف. ٹھیک شو جی. دا کل په اصل کې او کل وو، او کل. ګورئ دا د تأکلو نه جوړیږي، تأکلو نه، تأکلو، تأکلو معنی ده تخوري یا به اخوري. نو ګورئ دا د واحد مذکر حاضر صیغې نه موږ د امر صیغه جوړو. نو هغې کې د هغې قاعده د طریقه دا ده چې اول به علامت مضارع تا ختم کې، دا د تا دې ختمه کړه او اخري حرف به ساکن کې. ٹھیک شو. نو که اولنی حرف په ویلی کېدو متحرکو خو ټیک ده، که ساکنو نو بیا به ورله په شروع کې حمزه لګې، حمزه. ٹھیک شو.
دا اولنې حمزه داسې وي نو دا اول مونږ حمزه ولګو بیا به دا د دې اولنی حرف نه پس دا دویم حرف نه دی دویم عین کلمه ورته مونږ وایو چې په عین کلمه ضمه وي نو په حمزه وصلي به حمزه دا ضمه ولګي نو دا په اصل کې اکل و اکل نو دا قاعده خلاف مونږ ورته وایو خلاف القیاس دی دا دوه حمزاګانې دواړه حذف کړي نو صرف کل وای دا کل چې کنه دا ډیر مشکل دی ډیر زیات ثقیل ویل کیږي ډیر په ګرانه ویل کیږي نو عرب دا سیز نه مني هغه په اړ یو سیز کې اسانی راولي نو هغه ته دا دواړه حمزاګان ختم کړه نو صرف کل پاتې شو او دا خلاف القياس د دې قاعده قانون نشته خلاف القياس ختم کړه نو الامر منه كل والنهي عنه لا تاكل دا د نهي صيغه ده نهي صيغه ٹھیک شو جی نو امید دې په دې گردان باندې بتا سو پوه شوی نو دا صرف صغیر په کتاب کې دومره لیکل شوی ری بیا پکې د ظرف او د اسم عالی او دغه صيغه پکې نشته نو موږ هم دغه نه چېړو بس هم دومره چې څومره کتاب کې لیکل شوی هم دغه طریقې سره به موږ وایو اکل یاکل اکلا فهو اکل فهو آکل واکل یؤکل اکلا فذاك مأکول وأكل يؤكل أكلا فذاك مأكول وأكل يؤكل أكلا فذاك مأكول الأمر منه كل والنهي عنه لا تأكل الأمر منه كل والنهي عنه لا تأكل الأمر منه كل والنهي عنه لا تأكل دا موږ سره د محمود الفاظ گردانو دلته اوس موږ له فائدہ را کړی دا فائدہ کې راته ویلی وای دا د امر حاضر صيغه په اصل کې اوکل بیا پکې دا حمزه چې دا کنه نو دا دواړه حمزاګان خلاف قیاس حذف شو ٹھیک شو ما چې څنګه تاسو دې کې خبر اوکړه اوس راځو د محمود العين صرف صغیر زکو د محمود العين صرف صغیر محمود العين څه ته وای چې د عین کلمې په ځای باندې پکې حمزه راغلی وي نو دلته کې د فا کلمې په ځای راغلی اوس پکې سآله بر وزن فعاله نو ګورئ دلته کې د فا کلمې په ځای باندې حمزه راغلی او دلته موږ سره وګورئ په اول گردان کې محمود الفا کې او په محمود العين کې وګورئ موږ سره دا سآله دا د عین کلمې په ځای باندې وګورئ دا د عین کلمې په ځای باندې دا سین چې دا فا کلمې مقابله کې دا عین د حمزه په مقابله دا حمزه د عین کلمې په مقابله کې دا لام د لام په مقابله کې نو دا هم فعل ماضی ده فعل ماضی معروف صيغه ده او يسألو دا يسألو چې دا د فعل مضارع معروف صيغه ده او سؤالا دا مصدر دی بیا ٹھیک شو سأل معنا دا هغه سوال کو يسأل معنا دا هغه سوال کوي یعنی سوال کوي تپوس کوي سؤالا معنا سوال کول فهو سائل صيغه اسم فاعل ده صيغه اسم فاعل ٹھیک شو او د دې معنی ده سوال کرنے والا سوال کون کې زه پتا یو سوال کوم زه وېم تا د مسوتن مونږ کړی دی نو دا سوال تا نه ما وکړو او مسئول تا نه مې سوال وکړو ٹھیک شو نو سائل معنی سوال کون کې وسئل چې دا د فعل ماضی مجهول صيغه ده او يسأل معنا دا يسأل چې فعل مضارع مجهول صيغه ده او سؤالا بیا مصدر دی فذاك مسؤول صيغه اسم مفعول الامر منه اسأل دا صيغه امر حاضر معروف دا اسأل چې کنه دا سلم ویل کیږي دا سلم ویل کیږي اسأل معنا دا هغه تپوس وکا او سل معنا دا تپوس وکا نو قرآن پاک کې سل استعمال شوی سل بني اسرائیل نو سلم د امر صيغه او دا اسألم ده ٹھیک شو نو دا سل څنګه وا او دا اسأل څنګه را نو دا موږ په ارشاد الصرف کې ډیر په اسانه طریقه حل کړی دي الته تاسو کته شي
والنهي عنه لا تسأل، لا تسأل چې دا د نهي صيغه ده، نهي صيغه. ټیک شو دي؟ نو دا زموږ سره د محموز العين صرف صغیره مو شو. نو دا یو ځل زکو سأل يسأل سؤالا، سأل يسأل سؤالا فهو سائل، فهو سائل، سأل يسأل سؤالا فهو سائل، وسئل يسأل سؤالا فذاك مسؤول، وسئل يسأل سؤالا فذاك مسؤول. الأمر منه اسأل والنهي عنه لا تسأل، الأمر منه اسأل والنهي عنه لا تسأل. اوس راځو د محموز اللام صرف صغیر لا. محموز اللام ستوي چې په لام کلمه کې یعنی حمزه وي، حمزه. نو اوس دا موږ سره قراءه دي، قراءه بر وزن فعل، فعل. نو ګورئ د فا کلمې په مقابله کې قاف ته، د عین کلمې مقابله کې را ده، او د لام کلمې مقابله کې حمزه دی. نو ګورئ حمزه د لام کلمې په مقابله کې راغی، نو ځکه ورته محموز اللام وایي. ٹھیک شو؟ نو قراءه معنا را اس نے پڑھا، مونږ په پښتو کې وایو هغه ولوستو، هغه ولوستو. دا فعل ماضی، فعل ماضی، ماضی معروف. او یقرأ معنا را وہ پڑھتا ہے، هغه وایي، هغه لولي، یا به الولی. نو فعل مضارع، مضارع معروف. او قراءتن، قراءتن دا مصدر دی، قراءتن مانا پڑھنا، قراءتن مصدر. فهو قارئ، قارئ مانا پڑھنے والا، اسم فاعل، دا سره اسم فاعل دی. خاجی نو قارئ وګوره موږ وایو قاری سے، قاری، قاری مانا قارئ، قارئ مانا پڑھنے والا، قارئ. نو دا بیا موږ وایو قاری. ٹھیک شو؟ وقرئ، قرئ چې دا فعل ماضی، فعل ماضی. ٹھیک شو؟ فعل ماضی دا مجهول صيغه ده، ها دا د مجهول صيغه ده. يقرأ دا فعل مضارع مجهول صيغه ده. ٹھیک شو؟ مجهول. او قراءة دا بیا مصدر ده. ٹھیک شو؟ فذاك مقروء، مقروء معنا چې کوم سیز لوستل کېږي هغه ته مقروء وایي. نو اسم مفعول ده، ها اسم مفعول. الامر منه اقرأ، اقرأ دا د امر صيغه ده، امر حاضر. والنهي عنه لا تقرأ، تقرأ نو دا د نهي صيغه ده، نهي صيغه. ٹھیک شو؟ اقرأ نو اول وحي چې راغلی و هغه و اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ معناها تقول ولا تأوایا، تأوایا. او لا تقرأ معناها تموایا، تمل ولا. ٹھیک شو؟ نو اوس بیا یو ځل دا نو محموز اللام صرف صغیر کا وایو قرأ يقرأ قراءة، قرأ يقرأ قراءة فهو قارئ، قرأ يقرأ قراءة فهو قارئ، قرأ يقرأ قراءة فهو قارئ. وقرئ يقرأ قراءة فذاك مقروء، وقرئ يقرأ قراءة فذاك مقروء. الأمر منه اقرأ والنهي عنه لا تقرأ، الأمر منه اقرأ والنهي عنه لا تقرأ. نو امید ده په دې صرف صغیر باندې با د محموز الفا، محموز العين، محموز اللام صرف صغیر باندې به تاسو پوه شوي. راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.